نو خبره دی پورې کوم زما محترمو یو انسان وایي چې زه د ایمان په خوږو باندې نه پوهېږم تا ته هم راشه صحابه وګوره چې هغه ایمان د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې زما محترمو 300 صحابه دا گرفتار شو. یو بادشاه ډېر ظالم عیسائی بادشاه و 300 صحابه یې گرفتار کړل او د هغې مشر عبدالله بن حذافه دی چې کله یې گرفتار کړه نو ورته وایي خو ده یوه خبره اورېدلې ده او هغه خبره د ابو سفیان رضی الله عنه نه اورېدلې ده په هغه وخت کې چې ابو سفیان رضی الله عنه ایمان نه قبول کړی. وایي دا څنګه خبره ده چې د نبي اسلام مبارک په شاګردانو کې څوک راشي ایمان وروړي. وایي ابو سفیان ته وایي تاسو داسې لیدلي چې هغه واپس مرتد شوي دي؟ هغه وایي قسم دی داسې مې یو قسم مې لیدلی چې نبي اسلام مبارک باندې ایمان وروړی بیا واپس مرتد شوي. اوس مرتد د پیسو لپاره مرتد کېږو که نه ایمان بدلو بیا که نه الله دې معافي وکړي. وایي یو مې نه دی لیدلی په صحابو کې چې د پیسو مال او زر دپاره ایمان بدل کړی دی. 300 صحابه یې گرفتار کړه. وایي ګورم چې دا خبره رښتیا ده که نه. د ټولو نه مخکې ورته وویل تاسو د دعوت در کوم چې عیسایت قبول کړي. عبدالله بن حذافه ورته وایي په خندا شه مسکۍ شه ورته اوس ګپ مه لګوه که نه وایي ګپ مه لګوه. وی ما اوریدلی چې تاسو په خپل دین باندې ډېر کلک یې لیکن زما ستاسو ټولو جانونه 300 جانونه زما په لاس کې دي که څه غواړم هغه چې څه دی خوښ یې وکړه. دا صحیح خبره چې موږ ستا قید کې راغلي یو او زموږ جانونه ستا په اختیار کې دروغ په اختیار کې او ستا په اختیار کې کوم قتل کې کار صحیح بس هغه پوه شه لږه سزا ونه یې ورکړو زما محترم. 300 صحابه یې په دغه کې هر یو صحابي ځان لا یو قید خانه کې بند کړه زما محترم. او تک توره تیاره وه داسې په تاخانو کې بند کړه چې خوراک یې پرې بند کړه زما محترمو. دنیاوي هوا او نور یې پرې بند کړه دنیاوي رڼا یې پرې بنده کړه. داسې تورو تیارو کې به ناست و چې لکه نابینا غوندې سړی چې ناست زما محترم. کپړې ته ویستې صرف په بدن باندې یو دغه و چې هغې باندې عورت و چې 15 ورځې 4 ورځې وشو زما محترمو راویسته او د لوږې حالت دی. د 4-5 ورځو نه ورته روټۍ نه ده اچولې. د 4-5 ورځو نه بار دنیاوي هوا پرې نه ده لګېدلې. د 4-5 ورځو نه د دنیا اشیا نه دي لیدلې چې بار راووته لږ ساعتې نظرونه تتو زما محترمو. بیا ورته وایي تاسو وایئ که نه عیسایت قبلوئ که نه؟ دی ورته وایي زړه خبره ده. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه ورته وایي زړه خبره ده چې ډېر زیاتې مجبوره کوي دی نه صبرېږي بیا یې دننه کې چې کله قیدخانې ته بیا دننه کړل زما محترمو. هفته پس د هغې چې کوم دی نو داسې شو چې د لوږې نه زما محترمو لوږه ورته ډېره زیاته وه چې ورته اواز وکړ چې هغه خو دنه چې کوم دی نو شهیدان کېږي. وایي رهبار یې که کنې وفات کېږي ټولې وې د چې ټول رهبار که زما محترمو د لوږې نه ډېر بدحال و په بدن باندې کپړې نه وې لیکن د دین محمدي دپاره لوږه برداشت کوي بې حرمتي برداشت کړې ده. وایي اوس وایې 8 ورځو نه وږې لوږه او تنده ده زما محترمو. وایي څه وایې؟ وایي زړه خبره ده. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه ورته وایي وایي خوراک دله در کومه زما محترم خوراک یې ونه څه ورکړي. خنزیر یې وله زما محترمو سور کړو خنزیران او شراب یې ورته کېښوده. وایي دا خوراک دی والې. او دا خبره چې کله انسان دغه وشه داسې لوږه شوه چې دا پر خوراک نه د ده پر د فقه مسله چې د پر حرام یا حلالېږي مرداره د ده پر حلالېږي. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه ملګرو ته وایي ګورې ګوتې ونیسئ د ادمو ستا ایمان ګوري چې د محمد شاګردان څنګه دي خنزیرانو او شرابو ته لاس کوي که نه. هغې ورته وایي عبدالله بن حذافه ته چې د لوږې نه مړو دا خو زموږ دپاره حلال دي. اوس عبدالله بن حذافه ورته وایي زه تاسو له د نبي اسلام مبارک تاسو له د نبي اسلام مبارک وسیله در کوم که تاسو ته نبي اسلام مبارک محبوب وي دې له ګوتې یو نسئ. صحابو ته چې د نبي اسلام مبارک نوم واخیسته لوږه موږه هر څه تېر شو چې زما محترم دی پوه شي چې یاره دا نه خوري نه خنزیران له ګوتې وړي نه شراب او د لوږې نه ډېر انتهایي بدحال دی. وایي بل کار وکړې یو لوی کوي یو لوی غوندې د هغې جوړ کړه غټ ټپ غوندې او لاندې نه یې ورته زما محترمو اور ولګو
او د دنیا غوړي پکې واچول دومره غټ لوښي او زما محترمو چې یو انسان به پکې راته ټول باندې تېل ډوبېده هغه تېل یې داسې سره کړه چې بوډبوډکۍ به یې والې داسې وایي ګوره ورته ایمان بدلوی که نه وایي زړه خبره ده عبدالله بن حذافه وایي د هغې ملګري بربنډ راونیو هغه تېلو ته یې چې ورویشته زما محترمو اواز ته یې پرې نه ښوده چې څنګه تېلو ته ور پرېوتو هغه ټیم کې ته یې غوښه او دا ډوکې یو بل نه جدا شو زما محترمو ټول صحابه حیران دي دا 300 صحابه عبدالله بن حذافه ته وی وایه که نه دغه عمل به ستا وي دې سره مې چې کوم عمل وکړ وی هر څه چې دي وی دلم لاس او خپې وتړی چې لاس او خپې وله وتړل عبدالله بن حذافه په ژړا شو ما ورته ووې بادشاه وي ما درته ووې چې که نه ایمان نشي ټینګولی وی ویس پړی چې کله اوس پړه وی ولې ژاړې وی قسم دی وی د مرګ نه نه یېرېږم په صرف یو خبره باندې خفه یم په یو خبره باندې مې سترګو نه اوښکې بهیږي چې د یوې هفتې نه نارم د یوې هفتې نه ماته لوږه ده وجود مې ډېر زیات راغونډ شوی دی زما زړه کې دا تمنا ده قسم دی چې زما په وجودو زما په سر باندې څونه ویښته دي د دې ویښته برابر ما کې ساګانې وي وجود مې هټا کټاو او ته مې هره پیړه دې کوي ته ورځې دې غوړو ته مې ورځې او زه دین محمدي دپاره شهید کېږم او زه چې کوم دي نو ته ماته ګورې زما سبحان الله وایي صرف دې دپاره ژاړم حیران شي چې یاره دا څه دغه دی وایي پرېږدې بس هغه پوه شي چې یاره دا خو داسې لکیر کې فقیر دی د نبی علیه السلام مبارک شه زما محترمو هغې زړه ته د ایمان خوږوالی کوشي و زه یم د ایمان په خوږوالي باندې نه پوهېږم نبی علیه السلام من ثلاثة من کن فی وجد حلاوة الایمان د چا په دغه کې 3 خبرې رالې د ایمان په خوږوالي پوه شي کوم دته خبرې چې کومې دي وایي صحابي پرېښوده زما محترمو خو ورته وایي یو خبره درته کوم که دا دې ونه منله نو بیا دې پکا قتلومه ټول وی نور درته هېڅ نه یم زه پوه شم چې تاسو نه صبرېږئ لیکن صرف زما دا تندې ښکل کړه بس بیا دې پرېږدم عبدالله بن حذافه رضی الله عنه بیا په ژړا شو چې قسم دې که زه د هندو او زه د یو مشرک سړي تندې ښکل کړم لیکن زه صرف او صرف د دې خپلو ملګرو دپاره ستا نجس تندې ښکلوم د هغه دغه تندې ښکل کړه روان شو عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېده چې عبدالله بن حذافه د 300 صحابو د وجې نه د نبی علیه السلام مبارک د وجې نه د یو مشرک تندې ښکل کړی دی د ټولو ته یې اهلونه راووته د ټولو خاندان راووته په لار کې ورته ولاړ دی څومره صحابه چې د نبی علیه السلام مبارک دي هغه ټولو عبدالله بن حذافه په نمبر په تندي باندې ښکلو ټول سبحان الله وایي